بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو یو وارې بیا په شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو باندې خبرې اترې کوم چې سباله یعنی 15 فروری باندې د هغه د مزار سره د هغه په عقله باندې یو عظیم الشانه جلسه جوړه شوې ده چې په دغه جلسه کې چې کوم دی نو د 10,000 پورې کرسۍ ښودلې شوې دي او کارکنان دې وخت کې ډېر زیات جوبن کې دي چې کوم کارکنانو تیاری روانې کړي دي د 400 چوک نه والا یا موټروی چې کومه ده یا شیرپو پورې یا د تنګي پورې شب قدر چې کوم دی نو دا کارکنان ناوې کړي دي په غټو غټو پلیکسونو سره ځای په ځای چې کوم دی دغه پلیکسونه لګېدلي. بیا جلسهګاه چې کومه ده نو هغه جوړه شوې ده او په دغه جلسهګاه کې چې کوم د سټیج پروګرام کړی د میډیا لپاره بیل پروګرام شوی دی او په دغه کې چې څه تاسو ته به لږ شانتې معلومات در کومه چې کوم سټیج جوړ شوی دی نو هغه 50 فوټه پلن چې کوم دی نو هغه اوږد چې کوم دی نو هغه جوړ شوی دی او د 20 فوټو پورې دغه سټیج چې کوم دی نو پلن دی. د میډیا لپاره دغلته کې بیل انتظام شوی دی. په دغه کې به د بلوچستان، سند، پنجاب، ګلګت بلتستان او د 400 د پښتونخوا چې کوم دی نو مشران هغه ګډون کوي او د قومي وطن پارټۍ مرکزي مشر چې کوم دی چیرمن آفتاب احمد خان شیرپو به دې ته ډېرې مهمې خبرې اترې کوي. نو په دغې باندې تیاری مکمل شوي دي. ما چې څنګه تاسو ته ویلو چې په شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو باندې زمونږ شانتې یو ادنا انسان خبرې کول هغه نامکملې خبرې به وي ولې چې د هغه شخصیت چې کوم دی هغه ډېر د اعلی پایې شخصیت و. خو زه به لږ شانتې معلومات کوم چې خلک وایي چې د حیات محمد خان شیرپو شهید څوک و. نوی کول چې کوم دی ډېر به داسې نوي خبر خو هر کال چې کوم دی دا کلیزه مانځلې کېږي او یو کلیزه د بلې کلیزې نه چې کوم دی نو غټه وي. دې پرې د کارکنانو چې کوم دی نو ډېر کافي جوش خروش کی دي او په شیرپو باندې ډېر زیات انحصار دی. آفتاب احمد خان شیرپو چې کله د هغه د وفات نه پس د شهادت نه پس چې کوم دی نو کرسۍ سنباله کړه، سیاست کې قدم کېښود. د هغه ټیم نه والا دې وخته پورې 400 کې خو ترقیاتي کارونو ذکر کوو نو هغه بې انتخا دي خو د روزګار حوالې سره 48,000 یعنې 48 خاندانونو ته کسانو ته نوکرۍ ورکړي دي. په دې کې څه 15,000 پورې چې کوم دی په دغه شیرپو په دغه علاقه کې په تنګي تحصیل کې په دې کې ورکړي دي. نو خو د شیرپو خلک چې کوم دی اکثریت چې کوم دی په دې ورځ باندې چوټي کوي یا احسان فراموشه نه دي د خپل دغه لیډر سره چې کوم دی نو مینه کوي او سبا هم داسې پکار ده چې د دغې خدماتو په تناظر کې چې شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو چاله شهادت نوش کو دغه جامې اوس کو د شهادت همدې خلکو له اوس کو نو پکار ده چې دا خلکه په دغه کې ګډون وکړي. خلک وایي چې یاره خیاط محمد خان شیرپو څوک و. نو څو خبرې به سره شریکوم چې موږ کوم راټول کړي دي کوم معلومات د هغې تر مخه خیاط محمد خان شیرپو د 400 ضلعې په شیرپو سیمه کې د غلام حیدر خان په کور کې په لومړی فروری کال 1930 کې زیږېدلی و چې د کالج د وختونو نه په سیاست کې قدم ایښی. خدای بخښلي په کال 1940 کې د فوجي امیر جنرال ایوب خان په دور کې د قائد اعظم محمد علي جناح د خور فاطمه جناح سره چې کوم دی نو په څنګ په څنګ چې کومه ده نو هغه ولاړه وه، کلکه ملګرتیا یې ورسره کړې وه. کله چې په کال 1960 کې د پیپل پارټي جوړه شوله نو دغې باني رکن و د ذوالفقار علي بټو چې کوم دی نو د هغه د څنګ ملګری دی جوړ شو او هغه سره د دغې ګوند د صوبې صدر وټاکلی شو. دغه رنګ په کال 1980 کې د اسمبلۍ غړی منتخب شو، د صوبې ګورنر شو او بیا وروسته وفاقي وزیر خو هم جوړ کړی شو. خیاط محمد خان شیرپو هغه وخت شهید کړی شو کله چې هغه په 8 فروری کال 1985 کې د پیښور په پوهنتون کې یوې جلسې ته خطاب کوي او دا ځوانان ورته راغونډ شوي وو، خپل هم ځوان او خطاب کولو او ناڅاپي یوه بمي چاودنه وشوه په هغې کې سخت جوبل شو چې بیا یې وروستو ساه ورکړله. د هغه د مړینې په مخال د پاکستان پیپل ګوند مشر پیپل پارټۍ مشر ذوالفقار علي بټو د امریکې په دوره و او چې هغه ته څنګه خبر ورسېده نو هغه دوره کینسل کړله او واپس چې کوم دی نو وطن ته راغی او د هغې دپاره هغه چې کوم دی نو په اسمبلۍ کې یو 2 قانونونه پاس کړل چې په هغې کې یو دا قانون دا د حیات محمد خان شیرپو شهید چې کوم دی د مرګ وروستو چې یو د تشدد نه د پاکې معاشرې تشکیل 2 بیلونه وړاندې کړل چې په هغې کې یو د اسمبلۍ ممبرانو نه ته د ګرفتارۍ نه
استثنا چې ورکولو او په دویم کې حکومت ته واک ورکړی شو چې هغوی ځینې سیاسي ګوندونو باندې بندیزونه لګولی شي. د خدای بخلي د فروری په کال 1995 کې چې کوم دی نو هغه بندیزونه ولګولی شو او د دغه تور ذمهوار چې کوم دی نو عوامي نېشنل پارټي باندې چې هغه ټیم کې نېشنل عوامي پارټي وه په هغې باندې ولګولی شو. خو تر ننه پورې چې کوم دی عوامي نېشنل پارټۍ د دې خبرې تردید کوي. بهرحال آیات محمد خان شیرپو د سازشي عناصرو ښکار شو چې په دغه بمي چاودنه کې دا د پښتونخوا چې کومه ده نو لومبنۍ هغه بمي چاودنه وه د پاکستان چې هغه په شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو شهید باندې وشوله. خو نن هم شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو شهید ژوندی وي نو ډېر داسې کارونه چې هغه به یې سرته رسولي وو، خو د هغه د کارونو جال چې کوم دی نو هغه هر چاته معلوم دی چې ډېر لږ عمر یې په لږ عمر کې چې هغه کوم کارونه کړي نو هغه د چا نه پټ پناه نه ده. همدغه وجه ده چې هر کال کلیزه مانځلې کېږي نو د هغه مخالفین چې په مخالفو ډلو کې دې وخت کې دي نو هغه هم راځي او دغه کلیزې له چې کوم دی نو درناوی ورکوي او هغه ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوي. بیا د هغه ورور آفتاب احمد خان شیرپو چې بابای روزګار ورته ویلې کېږي یقینا چې یو ډېر نرم مزاجه تپوس کوونکي او د پښتون قام په حقیقي معنو کې خدمت کوونکی لیډر دی نو هغه خدمات چې کوم دی نو هغه مخ په وړاندې بوتلل او روان دي. کتونکو دغه څو خبرې مې درسره شریکولې چې سبا له تاسو ته بلنه ده 1 بجه به چې کوم دی نو دغه جلسه شروع کېږي او دې ته به آفتاب احمد خان شیرپو ډېرې مهمې خبرې ترې کوي. او بله مهمه خبره دا کوو چې پرون کوم په سور کمر کې د جنرال کونسلر انتخاباتو هغې کې چې کوم کس کامیاب شو ګجر خان نو موږ ورته مبارکي ووایو. نو هغه تعلق هم چې کوم دی نو د قومي وطن پارټۍ سره نو دا هم د قومي وطن پارټي چې کومه ده ډېره غټه خوشخبري ده. نو سبا له ګورو نظر به هم پې وي چې څومره پورې خلک راځي. دې وخت کې جلسهګاه چې کومه ده د فلکسونو او د هر څه نه ناوې شوې ده او د 10,000 پورې پکې کرسۍ ښودل شوي دي. آفتاب احمد خان شیرپو به سبا ډېرې مهمې خبرې ترې کوي. پښتون قام ته دعوت ورکړی شوی دی. کتونکو زموږ پر جوړېږي چې موږ په شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو باندې خبرې ترې کوو ځکه چې فخر ګڼو چې موږ هم د دغه کلي یو په موږ یې حق دی. موږ نه وو خو زموږ مشران چې کوم دی ستاینه کوي او زموږ د دې پښتونخوا چې اجتماعي سوچ لرو نو د پښتنو یې خدمت کړی نو په کار دا ده چې موږ هغه ته د عقیدت پرځونې په دغه ورځ باندې وړاندې کړو ورشو او دغه جلسه کې ګډون وکړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.